د دې خزو دوه قسمه یوې خزې ته موږ باکره وایو او یو ته طیبه وایو. د دې فقه په کتابونو کې د دې خزې دوه قسمه دي، یو ته باکره وایي او یو ته طیبه وایي. باکره ویل کېږي هغه زنانه ته چې د هغې نکاح نه شوی، د هغې د ښځې او د خاوند چې کوم ملاقات وي هغه ملاقات نه قایم شوی. او طیبه ویل کېږي هغې ته چې یا طلاقه شوې ده یا کونډه شوې ده، خو د ښځې او د خاوند چې کوم ملاقات دی هغه ملاقات شوی دی. نو د باکرې نه خلک تپوس کوي چې یاره تا پسې رشته راغلې ده، دا ستا رشته ده پلانکې ځای کې خلک غواړي، ستا څنګه خوښه ده چې ستا دا رشته وشي که ونه شي. او دا د شریعت مسله ده چې یو سړی دی، پلار دی، مور ده، رور دی، نیکه دی، او هغه د خپلې کشرې، د خپلې بچۍ، د خپلې ورینې، د خپلې نسۍ، د خپلې لور، د خپلې خور نکاح باندې چاله ورکول غواړي، نو دا به د دې جنۍ نه تپوس کوي. زمونږ دا خلک وایي نه، دا تپوس پکې چا راوستی نه، تپوس دا د الله د طرف نه، د پیغمبر د طرف نه، د شریعت د طرف نه دې ښځې ته الله دا اختیار ورکړی دی. زمونږ پښتانه خدا نه وایي. نو چې کله د یو جنۍ واده مخکینی شوی، د ښځې او د خاوند په مابین کې ملاقات نه قایم شوی او دا پیغله ده، نو د دې نه چې تپوس کوې، نو د دې ښځې تپوس چې دې وکړو دا چپ پاتې شوله، دا چپ پاتې کېدل دا د دې رضامندي ده. او د ناشنا ناشنا خبرې پکې دي. ښه کو چېرته دې ښځې وجړل نو دې څه به څه کوې؟ نو بیا وایي د دې جړا دوه قسمه دي. یو جړا داسې ده چې دا ښځه په چغو چغو وجاړي، نو دا د چغو جړا دا ناراضګي ده. او که نه دا جړا یې داسې وه چې چغې نه وي، هسې د سترګو نه اوښکې لاړې، نو کله کله دا جړا د خوشحالۍ وي، د انسان د سترګو نه اوښکې د خوشحالۍ د لاس هم ځي، نو کله به دا جړا د خوشحالۍ باندې دلالت کوي په رضا باندې، او کله به په ناراضتیا باندې دلالت کوي، او کله به داسې وي چې دا په دې جاړي چې زه د دې کور نه لاړ شمه، ټیک ده زه پر رشته راځئ ما، خو دلته مې پلار دی، مور مې ده، وروڼه مې دي، خویندې مې دي، کور مې دی، کټ مې دی، کمره مې ده، دلته مې بادشاهي ده، بادشاهي به مې ختمه شي. نو دویم علما وایي د دې دا اوښکې وڅکه، کله به په دې اوښکو کې نمکینوالی وي، کله به پکې نمکینوالی نه وي. بهر کیف دا ځان له یو موضوع ده، کو دې موضوع کې لګی شو نو خبره به پاتې شي چې کومه مقصودي بحث مې شروع کړی. نو امام صاحب رحمت الله علیه نو د طیبات او باکرې کې فرق دا دی چې د کومې ښځې واده شوی، د ښځې او د خاوند ملاقات شوی دی، بیا کونډه شوه او یا طلاق ورته ملاو شوی دی، نو د دې نه چې تپوس وکړي نو دا به راته وایي چې او کومه یا نه کومه. او د باکرې چپواله او خاموشي دا دلالت په دې خبره ده چې او دا په دې رشته باندې راضي ده.